د دې د کور دپاره که دی په هر څه استعمال کې راولي او زموږ دا یو شوق و چې د مولوي صاحب څنګه د خاندان نه لرې نه شي او زموږ سره پاتې شي نو په ذهن کې مو یو خاکه وه د ده ډېر محنت کوي ډېر تکلیف تېروي زموږ د دې کور دپاره زموږ د خاندان دپاره بلکې دا خوشه چې څومره ګاونډ دی دوی ته ټولو ته پیدا دي نن پړه کې بس دا یو څیز و چې یاره دله مونږ داسې مینه ورسره وکړو چې دی زموږ سره لکه دلته یم پاتې هم را سره شي او بلکې عمري مو ورته دا خپله یو ذهن کې اراده جوړه کړې چې دی زموږ سره پاتې شي تاسو مو له دعا وکړئ او زموږ هم زړه نه دا دعا ده چې یاره د مونږ چې کوم څه ورکړه دا د خدای قبول او منظور کړي او سره دنیا امامان پاتې شوي دي بچه کم ضروریات ستاسو دي او کم ضروریات د هغې مخکینو امامانو نو کېدای شي هغه ضروریات به زما وي نو وکیل صاحب ما ته به واپس په دې دغه کې یو جواب خبره وکړه ما ته مولوي صاحب وایي موږ خپل امام د دې خپل کور چې کم دی نو یو فرد د ځان سره ګڼو خپل یو ورور یې ګڼو چې څنګه موږ د خپل ورور په غم ښادۍ کې شریک یو نو دغه رنګ زمونږ د خپل امام سره هم دغه رویه وي ډېر وخت چې کم دی نو هغه خبره زما په ذهن کې وه په دوه موقعو کې د دې خبرې ما ته او دا په دې لحاظ سره نه وکیل صاحب دلې یا ناز دي او یا فضل کریم علي صاحب ناز او یا د دې کلي مشران کشران ناز دي سپین روبي چې زه د هغوی مخ ملازه وکړم که رب په ذات مې د قسمې بالکل په دې نیت نه کوم د هغوی دا خوشامد په طور هم نه کوم او نه د الله د هغوی په زړونو کې دا خبرې چې کم دی نو هغه تکبر پیدا کړي خو په ما باندې په دې تیر شوي کال کې دوه حالتونه رااله یو په ما باندې انتهایی د غم حالت راغلی او دغه ساملا به مخامخ دی چې په اخره کې مې د هغې په غېږه کې سر کېښود او په ژړا باندې شومه زما بچي ورک شوي وو دلته او تقریبا صرف د دې کلي خلک نه د دې غیر چاپیره د علاقې خلکو چې کومه مینه مال راکړې وه او غریبانان په کومه طریقه باندې په دغه موقع باندې منډه تړلې والې وه هغه 15-16 غنټې چې کم درد ما ته را رسېدلی و نو د هغې نه ما ته د یو خبر احساس وشو چې الحمدلله دغه وکیل صاحب چې کومه خبره ما ته کړې و نو حقیقتا یې خبره کړې وه چې وکیل صاحب په دې حالت کې چې غریب دومره د مصروفیت او د دغه حالتونه ماجد علي مشران سید غني علي صاحب دلې مشران سپینګیري غریبانانو چې په دې کلي او په دې علاقو کې لکه دا غریبانان د لیونو په شان چې کم دی نو هغې ګرځېدلي وو هغه د شیرګړه پورې او داسې ارچن و هغه چې کم دی نو بیزو خرکې او پته نه کم ځای پورې غریبانان رسېدلي وو چې بس کم طرف رخ به د خبره میلاو شوه هغه طرف ته به هغوی منډه کوله داسې په هغې باندې سوچ او دغه نه و کړی او دویم الحمدلله په دې تیر شوي کال کې په ما باندې د دې کلي د خلکو د وجې ما خپله اراده کړې وه د هغې دپاره ما خپل ځان تیار کړی خو د کلي خلکو زما د خپل ذات په لحاظ سره چې هغې ما سره په دغه موقع باندې کومه منډه والې وه د عمرې دپاره زه تللی وم زما تګ عنایت مولي صاحب دلې په دې باندې ګواه دي موجود دلته چې د دې کلي او د دې علاقې خلک په کومه طریقه باندې غریبانان هغه راجمع شوي او یا زه چې بیا واپس د عمرې نه راتلمه نو وکیل صاحب دلې ته ما بار بار وم ویله فضل کریم علي صاحب دلې ته دغه ځای نه ما رنګونه وکړه مکرم علي صاحب دلې ته چې زه به ډاریکیل ته نه درځم زه به واپس ځم پېښور ته مور او پلار له او دغه ځای نه به چې کم دی نو بیا بره درځم خو غالبا وکیل صاحب دلې د دې نه باوجود اسلام آباد ته چې کم دی نو هغه ملاقات د ځان نه رسولی او بیا چې کله زه د پېښور نه را روان شوم او د موټروې نه راکوز شوم نو زما د خپل علم موافقه زما چې دلته دا 9-8 کاله کم وشو نو زما خیال دی د کلي خلکو به د خپل کلي یو مشر یا یو کشر چې هغه عمرې نه راغلی دومره استقبال زما د علم موافق کېدای شي مخکې به شوي خو زما د وخت په دې دغه کې چې کم دی نو داسې استقبال چا نه و کړی چې بس سپینه ګیره باندې غریبانان ما ته کم ځای ته را رسېدلي وو الحمدلله زه په دې باندې مطمئن یم چې کومه خبره وکیل صاحب دلې کړې وه ما ته چې موږ خپل امام د خپل کور یو فرد او یو ورور یې ګڼو او دا کم اقدام چې هغوی کوي او کم قدم چوتي الحمدلله زما زړه ته په هغې باندې اطمینان میلاویږي چې واقعي هغوی کومه خبره کړې وه نو په هغه لحاظ سره هغه ما سره ولاړ دي او ما سره په هر میدان کې او دا وختي مولي صاحب دلې مدرسې خبره وکړه زه دا ملګري مې په دې خبره باندې ګواه دي زما خپله ذهني طور باندې ځکه چې زما کم دا دلته درس و تدریس یو منډه تړله ده مدرسې مستقل انتظام ته زه نه وزګارېږم او نه یې کولی شم انتهایي کمزوري ده انتهایي زه چې کم دی نو د دې په هکله ځان نالایقه ګڼم چې زه دغه څیز نه شم کولی هغه مولي صاحب وختي خبره وکړه الله رب العزت د هغې له جزای خیر ورکړي او د کلي والا غریبانان چې په کومه موقع باندې ما سره په کم غم او په کم ښادۍ کې په کومه طریقه باندې ودرېږي نو بار بار زه په منبر باندې مې څو پیرې دغه دعا کړې ده چې ما سره بیا داسې څه نشته چې زه دوی له ورکړم بس الله رب العزت د خپل دره هغه څه دوی له ورکړي چې په کوم څه باندې دوی خوشحالېږي هم د دنیا په لحاظ سره او هم د آخرت په لحاظ سره